بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجاب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه سنن النسائي. हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमी چې مدي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه، عرض مې وکړ چې یا رسول الله مو ته دمره زیات پر رژې باندې نه لیدله چې ته زیات رژې نه سې لکه سمره رژې ته په شعبان شې نه سې، نو دمره رژې ته په نیره میاشتې شې نه سې، په شعبان شې رژې زیاتې نه سې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وجر ته بیان کړ او د شعبان میاشتې اهمیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیان کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان. دا هغه میاشت د شعبان چې د رجب او د رمضان په میون شیدو، خو د دې د اهمیت او د فضیلت نه خلق غافل دي، د اهمیت نه ورکوي، ځکه چې خلک چې رمضان میاشت د بهتره دو په دې عبادت کوي خلک، او د شعبان میاشت اهمیت پته نشته ورته، د دې وجنه خلک د دې د اهمیت نه غافل دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. د داسې میاشتو چې په دې شی د بنده عمل الله رب العالمین ته چیګول شي، پیش کول شي. او دای فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې زه د خو فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، زه د خوښه غنه چې د مو عمل الله رب العالمین ته پیش کول شي په داسې حالت شي چې زره جوړ او رضا مې نیولې. نو د دې میاشت اهمیت ته د شعبان میاشت تقریبا نن سلرم تاریخ ته، نو د دې میاشتې نه غافله کېدل نه دي پچار، په دې شی عبادت کول پچار دي، عبادت شی شوق پیدا کول پچار دي په دې میاشتې شی. نو رمضان لکه څنګه چې د ریژې فضیلت په دې شی داس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نه ثابت شو. نو دغه رنګ نه رسم عبادت دي، ک تلاوت ک ذکر او اسکار دي، نه رسم را نوافل دي، د عبادتینه سړی په دې میاشتې شي کوي. دې میاشتې ډېر اهمیت ته الله د عمل کولو توفیق ورکړي.